بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاعتصام بالكتاب والسنة. الفصل الأول. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه. دا باب دی په بیان کې الاعتصام نیول بالکتاب والسنه، په کتاب او په سنت باندې مصنف په دې باندې قائم کړی دي چې منګولې ټینګې کا د بچاو ذریعه چې کوم د کتاب او سنت دی. دا انسان چې بچاویږي په کوم شي باندې بچاویږي چې لاس کلک ونیسي پر کتاب او سنت باندې. نو کلک نیولو څخه مراد څه دی؟ چې قرآن او سنت حق وبولي او قرآن او سنت چې کوم احکامات بیان کړي دي یا انسانان ته کوم حکمونه کړي دي په هغو باندې عمل وکړي، نو دا ته اعتصام بالکتاب والسنه وایي. او دا رقم د کتاب و سنت څخه اخوا ته چې کوم شیان دي بدعات وینئ چې قرآن و سنت د هغه رد کړي دي، د هغه شیانو څخه دی چې شو کړي ځان بچاو کړي. کتاب څه ته وایي؟ ګوره درې تورې ذکر شوي دلته، یو اعتصام سلو، یو کتاب سلو، بل سنت سلو. اعتصام لاندې لیکلي هو الاستمساک. استمساک څه ته وایي؟ نیولو ته وایي، یو شی نیول، استمساک بالشی. بل کتاب دی. کتاب څه ته وایي؟ کتاب چې کوم دی هغه قرآن ته وایي، ځکه چې مطلق ذکر سی په شریعت کې د الکتاب څه چې مراد دی؟ قرآن مراد دی. په دې کې الکلام د کمال لپاره دی، لکه قرآن کې چې راغلی ذالک الکتاب، دا کامل کتاب لا ریب فیه، په دې کې څه شک نشته. نو دلته مصنف چې باب قایم کړی باب الاعتصام بالکتاب والسنه، نو دلته الکتاب ذکر شوی دی. دا کتاب څنګه قرآن مراد دی. او سنت څه چې مراد دی؟ سنت چې کوم دی تعریف موږ ویل دی فقه کې او دا رقم نور کتابو کې موږ ویل دی چې سنت څه ته وایي؟ ما واظب علیه النبی صلی الله علیه وسلم. سنت هر هغه کار ته وایي چې په هغه باندې نبی اسلام مواظبت کړی وي، ویني همیشه توب یې کړي، نو هغه که اقوال وي که افعال وي که د نبی اسلام احوال وي چې په هغه باندې همیشه توب کړي او کار یې کړي په طریقه د عبادت باندې. ویني نو دا رقم کار چې نبی اسلام په طور د عبادت کړی وي او په هغه باندې همیشه توب کړی وي، بس دا کار چې کوي دا سنت دی. دا په دې کې اوس ګوره بعض دا رقم بدعات راځي چې بریلیان یې کوي یا بدعاتیان یې کوي، وایي دا خو نبي کړی دي. نبی اسلام څخه په ژوند باندې یو کار ثابت شوی یو وار یا دوه واره، نبی اسلام په هغه باندې مواظبت نه کړي، نو هغه ته سنت نه ویل کېږي. سنت هر هغه کار ته وایي دوه شی دي، یو په طریقه د عبادت یې کړي، نبی اسلام هغه ته عبادت ویلي، ثواب یې ورباندې غوښتي. عبادت څنګه پیژنې چې نبی اسلام پر هغه باندې ثواب غوښتي د الله څخه، او په نه کولو باندې هغه باندې عذاب ملاویږي. دویم نبی اسلام پر کار باندې مواظبت کړي. که نبی اسلام یو کار په ټول ژوند کې یو وار یا دوه واره کړي، ویني او دغه چې کوم دی د هغه ترغیب یې هم نه ورکړی چې دا کوي، د هغه ته چې کوم دی هغه بیا سنت نه ویل کېږي. اوس چې کوم دی د سنت مقابل بدعت راځي، ځکه تعرف الاشیاء بأضدادها، شیان چې پیژندل کېږي دا په ضد باندې پیژندل کېږي. سنت په هغه وخت پیژنې چې ته بدعت وپېژنې، بدعت په هغه وخت پیژنې چې ته سنت وپېژنې. دا دواړه سره مقابل دي. که د سنت وپېژنې بدعت به وپېژنې، که د بدعت وپېژنې سنت به وپېژنې. نو خو سنت مرتوی هغه کومه هغه طریقې ته وایي د نبی اسلام چې په هغه باندې نبی اسلام بلا وجوب دوام کړی وي او په طریقه د عبادت یې کړی وي. اوس بدعت ته راسه، د سنت ضد چې کوم دی هغه بدعات دي. دا ځکه دې باب کې چې کوم دی هغه اکثر احادیث دا فرد د بدعاتو کې دي، ځکه اول موږ بدعت وایو. بدعت څه ته وایي؟ بدعت په لغت کې وایي احداث، لغوي معنا چې کوم د هغه عامه ده، هغه څه ته وایي المحدث مطلقا. بدعت په لغت کې وایي هر هغه شی چې هغه نوی پیدا سي، که جایز شي وي که ناجایز شي وي، که حلال وي که حرام وي. وینې
چې بس نوی شی راغلی هغه ته څه ویل کېږي بدعت ویل کېږي نو دا عام لغوي تعریف چې کوم دی په دې کې دا ټول شیان چې کوم دا بدعت جوړېږي وینې دا انسانانو پیدایش څه ونیسئ بیا د انسانانو د ژوند د زندګۍ د تېرولو چې کوم شیان دي دا ګډ بدعت ده دا بسترې چې موږ پر ږدېږو دا بدعت دی دا لغوي بدعت دی دا موټران دا ګاډیانې دا مکانونه دا ګیټونه دا سبزیانې په دې معنا باندې ځکه دا ټول بدعت دی ولې ځکه بدعت په لغت کې څه ته وایي المحدث مطلقا هر هغه شی چې پیدا سي وینې هغه مارتل که جایز وي که ناجایز وي که د دنیا شی وي که د دین شی وي دا ټول د څه شی کېږي دا ته بدعت ویل کېږي او یو چې کوم دی هغه شرعي تعریف دی چې هغه خاص تعریف دی په هغه تعریف کې چې کوم دی هغه بیا دا ټول شیان نه داخلیږي دویم تعریف چې خاص تعریف دی شرعي تعریف دی شریعت کې څه ته وایي الزیادة فی الدین او النقصان منه بعد الصحابة رضی الله تعالی عنهم بغیر اذن من الشارع لا قولا ولا فعلا ولا صراحة ولا صریحا ولا اشارة دا شرعي تعریف دی دا چا کړی دا مجالس الابرار کې کړی دی دا تعریف مجالس الابرار کې ذکر کوي وای د بدعت دوی معناوي دي یوه لغوي معنا یې ده په هغه معنا باندې عام دي دا ټول شیان چې کوم دا بدعات دي لکه څنګه چې بریلویان وایي دا سبزیان هم بدعت دي نو بلکل بدعت دي دا موټران وایي بدعت او تاوه بدعت دي وایي دا پنکې بدعت دي او تاوه بدعت دي دا مکانونه دا سرایونه دا رقم حالات زندگی تیرول دا ټول وایي بدعت دي او تاوه بدعت دي خو کوم بدعت دي دا بدعت لغوي دي دا په اعتبار د لغت باندې دې ته چې ویل کېږي بدعت ویل کېږي ځکه په لغت کې بدعت ویل کېږي المحدث مطلقا ته هر هغه شی چې نوی پیدا سو بس دا ته بدعت ویل کېږي او تا ته هم بدعت یې زم بدعت یم لغوي طور دا ټول بدعت لو دا لغوي بدعت ده یو چې کوم دی ورته خبره موږ په بدعت لغوي کې نه کوو موږ په خبره په بدعت شرعي کې کوو هغه بدعت چې هغه حرام دي پر هغه باندې عذاب دي د هغه اجازه په شریعت کې نشته هغه بدعت څه ته وایي هغه دا ته وایي چې په دین کې د ځانه شی زیاتول د دین څخه یا په دین کې د ځانه نقصان کول د دین څخه یو شی ایستل یا په دین باندې داخلول او هغه ته ثواب ویل هغه ته دین ویل دا ته بدعت ویل کېږي ګوره زیاتوالی او نقصان په دین کې کول دا د صحابو بعد وي یو داسې کم زیاتوالی نقصان وي چې هغه د صحابو په دور کې سوی وي هغه هم بدعت نه دي وینې په خیر القرون کې په دین کې یو اضافه سوی وي یا کمی یې پکې کړې وي وینې نو هغه ته موږ بدعت نه وایو ځکه کیدای سي هغه شی منسوخه سوی وي وینې یا هغه شي هغه حکم د حرمت وروسته راغلی اول جایز و بیا حرام سوی وي نو ځکه ته هغه ته نقصان مه وایه هغه موږ ته نه معلوم یا به په هغه زمانه کې هغه حکم مشهوره نه ولو بیا به مشهوره سوی وي وینې دا رقم ډېرې مسایل دي چې صحابو په دور کې به بعض ته معلوم وي بعض ته به نه وي معلوم اوس یو حکم یو صحابي ته معلوم دی نور عمل ورباندې کوي هغه صحابي راغلی دا حکم ورته بیان کوي نو اوس چې کوم دا ټول صحابه منع وسلو نو دا چې شتلو دا کمی په دین کې نه راغله یا یو کار صحابو نه کوي بیا به بل صحابي ته هغه حکم معلوم چې نبی اسلام دا شی مرته بیان کړی دی نو اوس چې صحابو په دې باندې عمل نه کوي او دا صحابي به هغه ته بیان کوي او صحابو په دې عمل وکړي نو دا زیادت په دین نه دی دا په پوهېږې نو موږ ځکه موږ وایو د صحابو بعد چې کوم دي د عام خلک چې کوم دي هغه یا عام علما چې هغه درجې د اجتهاد هم نه رسېدلي هغه راولاړېږي یو شي ته جایز وایي یو شی چې کوم دی هغه مستحب ورته وایي یو شي ته سنت وایي یو شی چې کوم دی هغه حرام بولي نو دغه رقم زیاتوالی یا کمی کول د صحابو بعد دا بدعت دی دا ځکه پر دې باندې اذن د شارع نه دی موجوده نو هر هغه زیاتوالی نقصان چې وروسته صحابو راسي او پر هغه باندې اذن د شارع نه موجوده نه قولا وي نه فعلا وي او نه صراحتا وي نه اشارتا وي بریلویان وایي د بدعت تعریف نشي کولی ته دې زموږ د پښین بریلویان وایي د دنیا و ټولو علماو ته زموږ چیلنج دی د بدعت تعریف دې وکړي دوی په بدعت پوهېږي نه ځکه د بدعت
دی پیژني نه، دی په بدعاتو اخته دي، دا دماغ یې مسخه سوی دی، دماغ یې مسخه سولو، نو ځکه اوس په دا نه پوهېږي چې بدعت دی څه، په بدعت اخته دی، په بدعت پوهېږي نه. نو دا چی سلو، نو هر هغه زیاتوالی او نقصان چې په دین کې راسي وروسته صحابه کرامو او پر هغه باندې اذن د شارع نه موجوده، نه قولا او نه فعلا او نه صراحتا او نه اشارتا. بس زموږ دغه تعریف چې کوم د زموږ لپاره مقبول دی. یا که تا دا وایې چې زموږ د مذهب تعریف راته وکړه، نو تعریفونه چې کوم دي الفاظ مختلف دي، لیکن مفهوم د ټول د تقریبا سره یو شی دي سره. علامه شامی رحمت الله علیه د بدعت تعریف کوي چې دا زموږ د مذهب دی، و د بدعت تعریف نشي کولی. ته شامی وګوره، البحر وګوره، هغه کې هم د بدعت تعریف دی. نو ته که چیرې دا تعریفونه نه منې، مجالس الابرار دا نه منې، د شامی دا نه منې، د البحر دا نه منې، او دا رقم د ملا علی قاري صاحب رحمت الله علیه تعریف نه منې، دا رقم د امام نووي صاحب تعریف نه منې، نو معلومه خبره ده چې ته د بدعت په تعریف کې دې چیش کړی دی، بدعت کړی دی. د بدعت په تعریف کې دې بدعت اختیار کړی دی، د ځان تعریف کوي. هغه تعریف ما ته وکړئ چې هغه علماو کړی دی، د حدیثو شارحینو کړی دی، نو هغه تعریف ته وکړه او بیا د خپل بدعت په ثابت کړه، نو بیا به کیسه برابر وي. ته یوار بدعتي بیا د بدعت په تعریف کې بدعت کوي، دا به نه کوي. نو اوس ګور، یو خدا د مجالس الابرار وایي د بدعت دوی معناوې ذکر کوي، یوه لغوي سوله او یوه شرعي سوله. په اعتبار د لغوي معنا باندې عام، اعتبار د شرعي معنا دی خاص دی. او دی چې کوم تعریفونه، دی چې کوم اعتراضات کوي چې دا شی بدعت دی، دا بدعت دی، تاوه بدعت دی، خو دا بدعت لغوي دی، دا بدعت شرعي نه دی. دا اوس دویم تعریف موږ کوو، دا صاحب د بحرم کړی دی او صاحب د رد المحترم کړی دی. هغه څه وایي؟ البدعة ما احدث على خلاف الحق الملتقى عن النبي صلى الله عليه وسلم من علم او عمل او حال بنوع شبهة او استحسان وجعل دينا قويا وصراطا مستقيما. څه وایي؟ خلاصه دا ده چې البدعة ما احدث ته وایي، په هر تعریف کې وګوره. احدث دا ته وایي چې د ځان یو شی پیدا سي، وینې مخکې مثال دی موجوده. احداث ته وایي یو شی پیدا کېدل، یو شی ایجادېدل، بالکل نوی وي، خو د هغه مثل پخوا زمانه کې نه موجوده، د صحابو په زمانه کې نه موجوده، د نبي اسلام په زمانه کې نه موجوده. نوی شی راسي، پخوا هغه باندې ثواب نه میلاوي دي، لیکن اوس ثواب ورباندې میلاویږي، نو داسې بدعت ویل کېږي. نو البدعة ما احدث على خلاف الحق، بدعت هغه ته وایي چې هغه پیدا سي، نوی شی وي، د خلاف الحق وي، څه معنا؟ د حق خلاف شی وي. حق چې کوم دی هغه قرآن او سنت دی، دی په قرآن او سنت کې وجود نه لري. صحیح سنو؟ الملتقى، ګوره حق چې کوم دی دا د بریلویانو حق نه دی مراد. الملتقى عن النبي صلی الله علیه وسلم، هغه حق، هغه سنت او هغه قرآن او سنت چې موږ ته د نبی اسلام څخه میلاو سوي وي. نو په هغې کې که څه علم وي یا عمل وي یا حال وي بنوع شبهة، دغه شی راولاړ سي، دی راولاړ سي، یو علم اضافه وکړي یا د یو عمل اضافه وکړي یا د یو حال دا وکړي، خو په هغې کې دی چې شوي دلته یو شبهه موجوده وي. وینې څه معنا؟ یو دلیل موجود وي، دغه دلیل په وجه باندې ګمراه سوی وي. نو بیا چې او استحسان یا یو استحسان وي، دی اوس راولاړ سي دغه عمل یا دا علم دا د شبهې پر بنیاد باندې، یا یو استحسان وي. استحسان موږ ویلو ګوره یو چې کوم دی قیاس جلی دی، یو قیاس خفي دی. دا نو دی دا استحسان چې کوم دی دا وګرځي دین قوي، دینا قویما، دی دین مضبوط وګرځي، و صراطا مستقیما، او بل صراط مستقیم وګرځي. څه معنا؟ بس وایي دغه شی چې کوم دی ګوره چې هغه ګوره د نبی اسلام څخه میلاو سوی نه وي او نوی شی وي، دته شبهه میلاو سوی دی، د هغه دلیل څخه استنباط کوي. وینې دی مجتهد نه دی، خو بیا موږ وایي دی لکه استنباط کوي. نو اوس دغه شی دی په خپل زور باندې د یو دلیل ثابتي یا د قرآن یا د حدیثه، نو دا چیشتلو بیا و دغه ته چی شوی کار د ثواب هم وایي او مضبوطه دین هم بولي، او چې څوک یې نه وکړي هغه ته بد رد وایي، نو بس لا شک فی بدعتي، دا شی چیشتلو دا بدعت سلو. بدعت تعریف چې کوم دی، بل بدعت تعریف کړی دی امام نووي صاحب رحمت الله علیه، وایي د بدعت تعریف یې نه دی زده ورته، ستا په بدعت سره خلاص نه دی، ته سنت هم نه پېژنې، بدعت هم نه پېژنې، ته کتاب کې هر بدعت ته سنت وایي، د سنت تعریف دې نه دی زده. سنت هغه شی دی چې په هغه باندې نبی اسلام مواظبت کړی وي او بلې په طریقه د عبادت کړی وي. دا دوه شی دي.
اوس دا ستا چې کوم بدعات دي چې دا عرس دی یا دا میلاد دی یا دا ختمونه دي یا دا سروري چهارشنبې دي وینې دا تا چې کوم په خپل کتاب ګیډ مختار کې لیکلي دي دا کم شان چې تا بدعات لیکلي دي دې ته د مستحب ویلي دي بعض ته بعضې د سنت ویلي دي نو آیا د سنت تعریف ته پر دې ثابتوي سي د سنت چې کوم تعریف دی دا شان ته په سنت ثابتوي سي بیا نو دی سنت پیژني نه بدعت پیژني نه ځکه په دغه وجه باندې د بدعت تعریف دی وګوري ورته ګران سي نو دی چې د ګور دنیا سره نه خلاصېږي وینې او سنت تعریف وګوري سره نه په خلاصېږي نو ځکه دی چې په سنت باندې ګرده نه پوهېږي اوس امام نووي صاحب څه فرمایي دا درېیم تعریف درته کوم و په بدعت نه پوهېږي تا ورته ګوره امام نووي صاحب هغه شافعي دی هغه تعریف هم واوره د حنفیانو تعریف هم درته وکړي او د شوافیو دا هم درته کوم البدعة کل شیء عمل على غیر مثال سبق دا لغوي معنا کوي بدعت په لغت کې هر هغه نوي شي ته وایي چې هغه مثال سابق نه لري نوی شی پیدا سلو مخکې په خیر القرون کې د هغه وجود نه وي نو په اعتبار د دې تعریف باندې دا لغوي تعریف دی هر دا ټول شیان چې کوم دا بدعات دي دا اوس موږ کوم شیان وینو دا کومه دنیا موجوده ده دا ټول بدعات دي ځکه دا لغت کې دا بدعات دي خو لغوي بدعات ده لغتن بدعات ده شرعي بدعات نه دي ناجایز نه دي ده او امام نووي صاحب فرمایي وفي الشرع البدعة احداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فشریعت کې امام نووي صاحب فرمایي چې بدعت احداث ما لم يكن پیدا کول دي د هر هغه شي چې هغه نه په عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم څه معنا داسې یو د دین کار پیدا کول چې د نبی اسلام او د صحابو په زمانه کې هغه نه موجوده ده وروسته چې کوم هغه یو سړی ایجاد کړي وینې یو داسې زورور سړی راسي یو داسې پر دین مین سړی راسي چې تر صحابو تر نبي پر دین باندې ډېر مین وي دوی راولاړ چې په دین کې یو نوی شی ایجاد کړي وینې د ثواب کار چې کوم دي صحابو نبي ته نو معلوم ده ته معلوم سلو اوس د ایجاد کړي نو دا شی چې کوم دی دا چیز دی دا ته بدعت ویل کېږي لکه اوس ګوره میلاد دی صحابه هم په دې خبرولو چې نبي پیدا سوی دی په فلاني ورځ پیدا سوی تر تا او تر ما ډېر ښه خبرو نبي هم په خبرولو تابعین د کوم مذهب چې ته دعوه کوي چې امام ابو حنیفه صاحب دی هغه هم په دې خبرولو نبي علیه السلام چې کوم په فلاني ورځ باندې په فلاني تاریخ باندې په فلاني میاشت باندې په فلاني ټیم باندې پیدا سوی دی امام ابو حنیفه صاحب دا رقم د نور امامانو دې میلاد نه دی کړی اوس د دین ورته وایي نو معلوم خبر دی احداث ما لم یکن فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د نبی اسلام په زمانه کې کوم شی دین نولو هغه اوس هم دین نه دی دا وینې دا په دې تعریف په بنیاد باندې دا چیز جوړېږي دا بدعت جوړېږي نو د امام نووي رحمت الله علیه چې کوم تعریف دی دا ته دا مطابق دی د کل بدعت ضلاله حدیث کې چې فرمایلی دي چې هر بدعت ضلالت دی وینې دا عام مخصوص عنه البعض لا عام مخصوص منه البعض یو شی دا دغه حکم عامي لیکن دغه څه بعض څه پوسي اگر خاص کړل سي نو په دې کې دا لغوي شان چې کوم دي دا موږ راوېستل وینې هر بدعت چې کوم دي دا او دغه هر نوې کار دا بدعت نه دی بلکې هر هغه نوې کار چې هغه د نبی اسلام په زمانه کې نه سوی په تور د دین باندې اوس چې کوم دی هغه وسی نو دا ته بدعت ویل کېږي